بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو کتونکو الخدمت ورکشاپ کې ولاړ یم. یو مشر دی چې د زما سره په فون باندې رابطه کړې وه، خو د به د مرغه په هغه ورځ باندې منډې دونه ډېرې وې چې ما ته بالکل ټایم نه وویستی. بیا ما په دې فیسبوک باندې د یو ملګري په وال باندې وکتل چې هغه خپل څه سامان راوړی او هغه د دې ځای نه بالکل فری آف کاسټ ټیک شو. نو چې ورو نو ما یې یاره دې کې خو خپله حصه غورځول غواړي او دا مشر او د ټیم چې کوم دی د تاسو ته حقوق غواړي، ځکه چې هغه وایي چې د هغه سره به لږې خبرې وکړو، نو هغه به خپل ټول تفصیلات تاسو له په خپله درکړي او زه به د منځه وځم. زما خواږه عمر نوم دی، یو د بلې باندې او اوسېږو په کانجو ټاونشپ کې. هلته کې یو ځای ځان اخیستی دی او هلته کې شو. دا خو دلته کې هر یو کس خپل خپل هغه خدمت هغه حصه اخیستې ده که نه. د چا د بیلچي کار د هغه بیلچي کار اخیستی، چا ډاکټر د هغه ډاکټر کار اخیستی دی. نو موږ ته دا بحثوس وشو چې یاره موږ مکینکان یو په کار دی چې د خلکو د مکینکتوب چې دی د خلکو د ستونزې چې دی د پکې خراب دي، د موټر خرابې ده، واشنګ ماشینان او فریجونه دا شیونه خراب دي. نو په دې چل باندې خو موږ پوهېږو. نو موږ وایو چې یاره د بل لوډ کسوټ نه او د بل زیاتي نه موږ دا شی بچ کړو او لکه د خلکو له پرې خدمت وکړو. نو دا یو جذبه زموږ یو سوچ رخ شوی و. په هغې باندې زه ما د ډېرو خلکو سره هغه وکړه، خو چا موږ له ځای نه راکوو او د بجلۍ هم کمی و او د اوبو را سره هم کمی و او د ځي هم زیات ځای په کار و که نه. نو بیا دلته کې د مارکیټ کې دغه هغه هلک موږ له ځای راکړو، خو هلته کې هغه ځای هم وړوکی و، زموږ هغه کارونه پکې نه ختمېدل ځکه چې دا شیونه خلک ډېر راوړي که نه. نو څه خو دې موږ ټیک کړو، اوس د بجلۍ د نشتوالي د وجې لکه موږ ته د جام پاتې شولو. نو تقریبا چې دغه 50-60-70 پورې د پکې دي او څه موټرې دي او څه واشنګ ماشینان دي او څه پراته دي او څه لکه خلک وړي او خلک پسې ټلیفونونه کوي او راځي وړي. نو موږ لکه دلته کې د ګیس چولې والا ته لکه هر نمونه سروس دلته کې کوو، که جوسري او که هر نمونه شی لکه موږ والا انشاءالله تعالی چې کېږي به. که د مخکې نه نه خراب په شرط دی، که د مخکې نه خراب وي نو هغه خو بیا خراب وي. دا خو تقریبا چې 10-15 ورځې خو ته ما ټایم ورکړی دی. که پاپله بیا څه دغه وشو نو لکه موږ سره کم کارګر چې راغلي دي نو د دې هم چې موږ سره 2 ورځې ولې زه هم به لکه لوی کار به زموږ سره وکړي، ځکه چې هغه خپل هغه دغه ودې ښکاره کړي که نه هغه خدمت. موږ ته ضرورت د دې دی چې لکه کوم شی خرابي پایکي او پرزه خرابوي نو هغه خو موږ سروس خو بوله موږ په موټو کې ورکه پرې وکړو که نه. خو لکه چې دا هر یو کس له زما پرزې خو نشو اخیستی. نو مهرباني دا خلکو له پکار دي چې یاره زموږ سره څه لږ ډېر راشي دلته کې او پیسې دې نه ورکوي، خو چې دلته کې نه چا څه خرابي او هغه والا پیسې ورکړي چې دا شی والا ټیک کړه. او کوم چې سرمایه‌دار دي هغونه دې هم نه کوي، خو کوم چې هغه دغه دي د غریبانان دي او وسې نه رسي نو پکار دی چې یاره هغو له څه پرزې مرزې سره ډېرې والي او د دې هغه کار چې دی هغه معامله چې دی هغه روانه شي.